الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه اجعل لي صدري ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما وحفظا وفهما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dia maki surat Surah Baqarah saat terus kira Surah Baqarah ki Allah Tabaraka wa Ta'ala tauhid Peygamber aleyhisselam risalat और कुरान हक़ानियत ज़िक्र को बास बाद al-maut जमात नफस वंतुन और उदाहरण की अकीदत और ख़त्मी नबूवत दाद की ज़िक्र हुआ और के दिल के अहकामात पर सर ज़िक्र हुआ और आखिर की उसूलत की अल्लाह तबारक व तआला फूल निगाहों का दुआ चल खुदने दे और दुआ कानी अल्लाह खुदी जिदा से दुआ का सुवाड़े दा सूरह बकरा के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि ये सूरह बकरा दा आखिरी को आयतों की दा माता तो आल खजानीन में लौशुदी कमा के दा अर्श तलान देला और दा जासी आयतों मुबारक की तेरा ज़माना मक्के बल योग के पैगंबर तक नहीं वर्क करे थी तब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि माता अल्लाह ताला खास तोहफा और अतिया करेगा और मुबारक आयतों ذكر كتاب الآذان وأن مشتمل عقيدة وحدانية وعقيدة رسالة قريب أن مشتمل دیولی ندین کی اللہ تبارک و تعالی روح خیر و برکت پوری فکار جدا آیتون مبارک ہر چاہتا یاد آیت الکرسی سنگتی سورہ فاتحہ یاد دا ہر چاہتا اور ہر سور کی مسکیوائی لوڑی وارو نارینا زنانا دراسی فکار دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا آیت الکرسی نیم ہر چاہتا یاد یو آیات مبارک کے اذان کی پکاری کتاب والا آیاتنا محرچہ تیار خاص سڑے پکڑ کی بیوری اور جو کی ندا آیاتنا مبارک آیات الکرسی اور تقیدیشی نو آخری سبور سورتنا جائے کی قل راضی دا سورتنا جو قلونی اور دا خزان باندی چور کی دا ہر قسم تکلیف اور مصیبت نا دا
شریانونا د دیوانونا د هر څه نه محفوظ صرف د مرګ علاج پکې نشته چې دا مرګ د الله یو فیصله ده مرګ په خامخا راځي او په هېڅ څیز سره نه واپس کېږي او نور تکلیفونه مصیبتونه یرې دا ټول هر څه ورسره الله تعالی چې دی نو دا دفع کوي او ختموي ورپسې دا بل صورت چې دا سوره آل عمران دی سوره آل عمران دا هم مبارک صورت دی په دې مخکې صورت کې الله تبارک وتعالی د یهودو د عقیدې رد کړی دی او په دې سوره آل عمران کې الله تعالی د عیسایانو د نصاراو د عقیدې رد کړی دی یهودو موسی علیہ السلام د الله پیغمبر مناو تورات د الله په کتاب مناو د نور نه منل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله وی بعض منی او بعض نه منی دا یهودو عقیده هغه کې دا یهودو د عقیدې رد شو د یهودو ذکر شو د بنی اسرائیل ذکر پکې عام ذکر شو د موسی علیہ السلام دعوه د قوم د فرعون دا غي ذکر پکې تیر شو او دې صورت کې الله تعالی ډېر ذکر د نصاراو د عیسایانو کړی د عیسی علیه السلام ذکر الله پکې کړی او دا کې د نصاراو د عیسایانو د عقیدې رد پکې الله کړی د نجران یو ور پکړی د عیسایانو پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او پیغمبر علیہ السلام سره یو بحث کو مناظره ورسره کوله په دې خبره باندې چې عیسی علیہ السلام الله دې عیسی علیہ السلام خدای دې موږ ته الہ ول دا خدای پیغمبر علیہ السلام ته بچا سره جګړه نه کوي او چا سره به شرونه نه کوي خبره به کوله په دلیل سره او په ټول اخلاق سره به یو سره متاثر کو او اخلاقی شکست په عمر کو او په دلایل سره خبره کوله پیغمبر علیہ السلام هغه فرمایي چې ستاسو دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام خدای دی نو عیسی علیہ السلام یو څیز پیدا کولی شي نو دی نه تاسو دا معنی چې عیسی علیہ السلام پیدا کړی شوی دی نو آو دا معنی چې عیسی علیہ السلام خوراک سکار کوي آو دا معنی چې عیسی علیہ السلام باندې حالات راځي بیماری راځي غم راځي خفګان راځي پناه راځي دی ټول آو دا موږ منو چې دا تاسو معنی نو دا خدای الله صفات دي الله په دې صفاتونو منزه دي او الله تبارک وتعالى د دې خبرو نه پاک دی دا د مخلوق صفات دي عیسی علیہ السلام په خپل دا خبره کوي چې زه الله باندې او زه چې د الله رسول په دې باندې هغه کسان هغه معمول شو او هغه سره بیا جواب نو او پیغمبر علیہ السلام کې جواب ورکړی دی ورته الله تبارک وتعالى دا سورت نازل کړ او دا آیاتونه مبارک الله پیغمبر علیہ السلام ته نازل کړل دا خلک تاسو او داسې خبرو کې باز کوي او جګړه کوي چې علم او پوه ورسره نشته او یا جواب نشي درکولی او یا خاموش پاتې کېږي نو پکار دا دی چې دوی چا سره دا باب مباحثه نه وي کړی دا صورت هم شروع شوی دی په الف لام میم سره لکه څنګه چې سورة بقره په الف لام میم سره شروع شوی دقسې دا صورت هم په دې سره شروع شوی دی دې ته حروف مقطعات ویلی شي د دې معنا د الله نه بغیر بل چاته نه معلومه پیغمبر علیه السلام ته یا معلومه وه نو چا ته ښودلې نه یا پیغمبر علیه السلام ته الله دې علم نه ورکړی نو بس چا ته نه دی ښودلی او یا پیغمبر علیه السلام ته معلومه وه خو د الله د پیغمبر نیس کې دا یو راز دی او د دې د معنی نور چاته ضرورت نه و د ښودلو نو ځکه پیغمبر علیه السلام نه دی ښودلی بس معنی دا ده چې الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې یا مفسرینو روایت تاویلات کړي دي لکه څنګه چې هلته ماته ورته ویلي وو الف لام میم اول لازم په مؤمن باندې دا کتاب دی الف معنا اول او لام معنا لازم او میم معنا مؤمن اول د ټولو نه مخکې ضروري ده چې
مومن ته الله په کتاب باندې ایمان راوړي او په دې عمل بلدا د دنیا او آخرت لپاره بس او دا قرآن معنا ده بسم الله باندې قرآن شروع شوی دی او تسین باندې والناس کی تسین باندې ختم شوی دی اته ګړی یو ځای کې نو بس دې نه جوړیږي تو بس معنا دا ده چې دا قرآن د دنیا او آخرت د کامیابی او خوشحالۍ لپاره بس کې کافي دی دغه د ټول مسلې د دنیا او آخرت د ټول حل دی چې قرآن باندې سره ځان ټول ایمان راوړي او عمل کوي نو بس ټول اصل لپاره دا کافي دی یو معنی مفسرین وکړي دا چې الف معنا اله او لام معنا چې دا الف معنا د اله او لام معنا د لازم الوجود الله چې نو الله داسې ذات چې دا وجود لازم دی خامخا د الله موجود همیشه نه دی او همیشه وي او کنا بنراځي او د میم معنا دا منزه عن النفس والزوال الله داسې ذات دی چې موجود دی خامخا او د هر قسم نقصان او د زوال نه هغه پاک دی دا معنی کېږي بهرحال لنډه معنی ورته خلک الله وګوري او یا الله تعالی ورسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تنتهي آية الكرسي کې دا کلمات دي یا ولایت قرآن کې بیا روان دي رسول الله کې بیا دا الفاظ راغلي نو مفسر لیکلي دي روایت نقل کړی دی چې په قرآن کې درې ځایه دا الفاظ راغلي دي او دا اسم اعظم دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې یو صحابي ولیدو چې هغه دعا کوله او په دې الفاظو سره دعا کوله الله لا اله الا هو الحي القيوم دا په دعا کې وی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې سړي دعا قبول شوه خو کوم چې په دې الفاظو په دې کلماتو باندې دعا وکړي او دعا وکړي نو هغه نه راځي د دې دعا الله قبول کړي او دې سوال دا الله تعالی ورکړي معنا دا چې دې الفاظ سره دعا کوي چې سره دعا کوي دا بعض الفاظ بعض کلمې چې دې نو دا دعا د قبلېدو لپاره دا ډېر مؤثر یو دا الفاظ دي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم چې سره دعا کوي او دا کلمات وایي او یا ټول شریک وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کله مسلم کوي یا ټول کوي دې ترجمه کول دا ترجمه غواړي پنځه ورځې کې ډېر کې سمونه دي دا د کلیدو لپاره یو دا چې د مړیرا مو دا څنګه مقرره مجرد مسله د ګورو شي پیغمبر علیه السلام باندې ګورو شي چې دعا نه مخکې ګورو شي د دعا نه پس بیا کې بیا یو ګورو شي او جامه باندې لا راځي نو دا دعا خامخا کوي دا چې په دې باندې نه ورکوي دې کلماتو کې دا کمال دی دا برکت او یا الله تعالی د قرآن د نزول خبره کړې ده او چې کوم خلک د قرآن باندې ایمان نه لري دا خلکو چې نه عذاب ذکر الله تعالی کړی دی په آیات کې رسول خبرې دی تبیا کو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله کوي په معنا د دې حروف باندې دا سورۃ آل عمران ورته ویل او دې آیاتونه وسوي او رکوګان په کې شل دي او دا سورۃ دې نه دا په ترتیب نزولی کې دا یو کم سلوردی مشری نمبر آیات دی یو کم سلوردی مشری دا نوست کی جوارتا ویلی یو کم سلوردی مشری په ترتیب نزولی کې چې الله نازل کړی یو ترتیب عثمانی دی ترتیب جمعی جوارتا ویلی دا کمزای چې اوس دې نکلی شوی دی دې کې دې دیم نمبر دی دیم دا دیم نمبر دی یو سورہ فاتحه دا بیا سورہ بقره دا بیا دې دیم نمبر دی یو ترتیب عثمانی دی پیغمبر علیہ السلام نفس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی قرآن له ترتیب ورکړی دی دا را جمع کړی نو دا جمع قرآن چې کوي نه دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جمع دی د ترتیب عثمانی دی یو ترتیب نزولی دی چې الله تعالی سبحانه نازل کړی دی نمبر په نمبر
نو هغه نمبر باندې د صورتونو نه دي چې اول صورت باندې راغلي دا بیا بقره راغلي دا بیا عمران راغلي داسې نه ده دا ترتیب د دې ګډوډ دی نومونی او ترتیب عثماني چې دی هغه د قرآن باندې باندې جواب په دې صورت کې کلمات 15,3,500 حروف پکې دي نو دا پکې 15,300 دي او دا د سورې انفال نه پس نازل شوی دی محمد ابراهیم کې سورې انفال را روان دا یې نه پس نازل شوی دی او سورې احزاب نه مخکې نازل شوی دی الف لام میم الله کوي په معنا د حروف باندې الله تعالی کې لا اله نشته لایق عبادت نشته بل معبود الله نه سوا الا هو مگر د الله تعالی لا اله نشته معبود اله معنا معبود ته ویل چې دا عبادت کی او ته خلق چې ګرځنه عبادت کوي او داغه سوال کوي داغه مشکلات وړي داغه حاجتونه وړي او هغه خلکو حاجتونه پوره کوي په دې باندې قادر یو د خلکو سوال جواب وړي او داغه جواب ورکوي څوک سوالي داغه پوره کولو قادر نه هغه اله وي او هغه صرف یو الله د الله نه وړي د څونه مشرکان خدایان راغلي دا ټول باطل خدایان دي ځکه هغه کې د صفات نشي الا هو مگر غیر الله تعالی الحي جوند دے الحي جو موجود دے ہمیشہ موجود دے جوند دے بنا کے ناراض القیوم قائم دے خپل ذات سره ہمیشہ قائم دے جوند دے او قائم دے بنا کے ناراض مر کے ناراض اور کے ناراض جڑ کے ناراض لا تأخذه سنة ولا نوم او دانا کی قیوم قائم دے خپل ځای باندې قائم دے ټیک دے او شدنو بیزای کیږي نه پنا کیږي نه حالاتونه نه متاثر کیږي نزل عليك الكتاب الله تعالی فرماینا ذکر پیغمبرانه کا پتا باندې الکتاب القرآن بالحق فحق باندې نزل عليك الكتاب نزل ينزل دا باندې تفعیل دے پریوان طالبان کوئی دې معنا د لږ نازلېدو ته ویل یو انزال دی او یو دغه تنزیل دی انزال په یو ځل باندې ورته چې د هغه ته ویل انزل تراجی قرآن کې نازلې مراد په یو ځل کتاب د تورات د انجیل د زبور باندې او د نور صحیفو باندې چې کله نازل او انزل راځي ځکه الله تعالی په جمع باندې پیغمبر د کتابونو ورکړي تو قرآن باندې چې راځي نو نزل عليك الكتاب تا باندې الله قرآن نازل کړی دی لږ د مشکال کې کله آیات کله دعا کله درې کله سورت د حالاتو سره د وسره موافق کله په کلي کې کله سفر کې کله په کور کې کله په جومات کې کله په جهاد په میدان کې او کله چې د په لاره باندې کله د حج په دوران کې کله د عمرې په موقع باندې دا مختلفو حالاتو کې الله قرآن نازل کړی دی دیو جن نزل لږ نازلېدو ته او چېرته چې د قرآن سره انزل راغلی هلته نه دې مراد هغه نازلېدل چې کله د لوح محفوظ نه اسمان کې دې نړۍ ته نازل شوی دی هلته ترې هغه مراد دی ځکه قرآن کې راغلي انا انزلناه فی لیلة القدر موږ قرآن نازل کړی دی په شپه د قدر کې نو هلته انزل راغلی منزل معنا دا چې موږ د لوح محفوظ نه په جمع باندې د قرآن نږدې اسمان ته نازل کړی دلته منتقل کړی بیا هلته نبي علیه السلام لږ بیا آیتونه د حالاتو سره موافق راوړي بالحق په حق باندې مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونه لپاره بین یدیه چې مخکې د قرآن نه دي څومره کتابونه د قرآن نه مخکې نازل شوي درې د پاسه سل دیو کتابونه او سلوار کتابونه دا د یو ټول لپاره قرآن تصدیق کوونکی دی او هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی هر پیغمبر دا خبره خپل امت ته کړې ده کچره زمانه پس بل پیغمبر راشي نو تاسو به باور ایمان راوړئ تاسو به هغه پیغمبري منئ تاسو به هغه ملګرتیا کوئ او تاسو به هغه مدد کوئ هر
پیغمبر کی خپل امت ته دا خبره کړې ده. پیغمبر علیه السلام دا خبره نه ده کړې چې د زمانه پس بل پیغمبر راغی نو تاسو به بیا راغئ ایمان کړئ یا د هغه ملګرتیا کوئ، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر نشته. پیغمبر علیه السلام وفرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعد، زه اخري پیغمبر زمانه پس بل پیغمبر نشته. نو دې آیات مبارک نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، چې د ټولو کتابونو لپاره پیغمبر علیه السلام تصدیق کوي. او د هغه کتابونو چې مخکې ورته نازل شوي او وروسته کتاب لپاره تصدیق کوونکی نه دی. او تورات او انجیل باندې قرآن کې راځي چې الله فرمایي دې تصدیق کوونکي د هغه کتابونو چې مخکې دي او وروسته دي، مخکې ترې راغلي دي وروسته ترې راغلي دي. هلته کې د هغې نه پس د نورو کتابونو د نورو پیغمبرانو د راتلو هغه یې امکان نه دلته نشي. وانزل التوراة ونازل کړی الله تعالی تورات او انجیل او انجیل نازل کړی. وګوره دلته انزل راغی، هلته نزل راغی. تورات نازل کړی په موسی علیه السلام او انجیل نازل کړی په عیسی علیه السلام. من قبل مخکې د دې نه هدن چې دا هدایت کوونکي دي للناس د خلکو لپاره دا ټول کتابونه یا دا قرآن د دې ټولو کتابونو نه وروسته نازل دی او دا د ټولو خلکو لپاره د هدایت ذریعه ده. وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی هغه کتاب چې هغه فرق راوستونکی دی په میانځ د حق او د باطل کې. دې نه مراد یوازې قرآن کېدی شي او دې نه مراد ټول کتابونه کېدی شي. خو خبره دا ده چې ټول دې نه مراد شي. هر کتاب چې الله نازل کړی دی، هر پیغمبر چې راغلی دی نو د حق او د باطل د بیان لپاره راغلی دی. خلکو ته حق ښکاره کړی دی او باطل یې ښکاره کړی دی. هر کتاب چې الله نازل کړی دی نو هر کتاب کې دا خبره الله کړې ده چې دا حق دی او دا ناحقه دی، دا جایز دی او دا ناجایز دی، دا صحیح دی او دا غلط دی، دا روا دی دا ناروا دی، دا کوئ دا مه کوئ. ان الذين اشركوا كسان كفروا كافرون دي كفر کړي بآيات الله بآياتنا الله تعالی لهم تکبر عذاب شدید و عذاب سخت فسبب د کفر د ایمان دي. والله الله تعالی عزیز ذو الورد ذو انتقام قد خاوند بلی رسول ذو انتقام د بلی رسول خاوند دی. دنیا کې چې چا رسول زیاتی ہوگی تو چا تفیل اور ارسو د خپل ځان تپوس نشي کولی، ارسو ګنده نشي راسي. څوک د ځان تپوس کولی شي څوک نشي کولی. چې څوک د ځان تپوس کولی شي نو هغه به څوک تپیله نه راکوي. هغه ته بیا څوک باندې ردي نه وایي، هغه ته څوک بیا بره نه وایي. هغه که چاله تپیله وایي نو هغه ته څوک بره نه وایي. ځکه وایي دلته خو بره کتلو چې دی نو بیا نقصان. او که تپیله درکړي ته ورته بره ووایي نو بره ورکړي، چې بیا ورته بره ووایي نو بل تپیله ورکړي نو بس. الله تعالی وجه دا سړي مګي چې دا اچانک الله واستې شو، اچانک تاسو کولی شو. په دنیا کې چې یو سړی له بیا ظلم کوي، زیاتې کوي او په دغه حکومت باندې ډاکا ټولې ده، دغه حکومت باندې قبضه کړې ده، دغه حکومت یې حساب کړی دي او چې نو خلکو سره زیاتې کوي او الله یې زور کسنه نه د دې نه مطلب دی دا په دنیا کې ما مهلت ورکړي، موقع ورکړي د هر چا او وګورم چې دا خلک څه کوي. ان الله بشكر الله تعالى يخفى عليه قدر كريم الله تعالى واني شيء وسشيء بالارض جبل مكدي تزمك الباسني بالمكدي دادني تزمك دلاندي تصور سيزوني تقول الله تمكاري بد سشيء نشته ولا بالسماء او ناسيون بدي جباسمان كريم تقول الله تعالى تمكاري تبد او تمكارا دې نسبت منتقلی مخلوق تقلی الله ته دې نسبت نشي کېدای. ځکه الله ته د پټ او ښکاره څه تصور نشته. یعنې الله نه څه پټ یا څه ښکاره دي. دا پټ او ښکاره مونږ یادوو چې د دیوال نه پرې مونږ څه شی نه وینو، دا مونږ پټ دی. د ځمکې د لاندې مونږ څه شی نه وینو، دا پټ دی. د اسمان د پاسه څه شی نه وینو، دا پټ دی. دا نسبت او ښکاره دې نسبت مونږ ته کېږي، الله ته دې نسبت سره نشي کېدای. ذکر اللہ تعالیٰ نے سشیو پرشتے ہیں. والذین اللہ تعالیٰ آزاتے وصورکم کی تصویرون جوڑائی شکلون جوڑائی استاسو بالارحام برحمون دمین کی تفکیر کا دمور کی ارحام جمع رحم کا
او دا چې د زنانه په خېټه کې چې کوم د بچي زړه د بچي دانه ده هغې ته ویلی شي الله تعالی د زنانه او دارنګې د زناورو د نور مخلوق چې څومره ساره مخلوق دی او الله تعالی د هغې نه چې ده نو پیداوت کوي نو د هغې په خېټه کې چې بچي جوړېږي الله تبارک وتعالی په خپل قدرت سره جوړوي دا روانې آیات مبارک کې بیا تفصیل سره چې څنګه الله تعالی دا مخلوق پیدا کوي او دا بچي څنګه جوړېږي الله تبارک وتعالی چې د اوبو د ساس کې نه هغه مرتبه ساس کې چې د مور رحم ته لړ شي هغې نه الله تعالی او اوبه الله تعالی په وینه کې بدلوي د هغې وینې نه بیا الله تعالی د وحي ټوټه جوړوي یا د وحي ټوټې نه بیا هډوکي جوړ شي بیا د هډوکي نه چې دی نو د هډوکي باندې د هډوکي نه ډانچه جوړوي په ډانچه باندې بیا شکل جوړ شي د انسان شکل د انسان جوړ شي د زناور شکل د زناور جوړ شي کوم زناوري اکا د هغې زناور په خېټه کې هم اکسې بچې الله جوړوي داسې نه چې د غوا په خېټه کې د میږې بچې جوړېږي د میږې په خېټه کې د غوا بچې جوړېږي او دارنګې چې دنه د غوا په خېټه کې د سپي بچې جوړېږي نه هر یو زناور چې کوم زناور دی د هغه په خېټه کې د هغه په رحم کې هم اکسې الله تعالی بچې پیدا کوي هغسې شکل جوړېږي حرام کې بر کې شکل صورت کې د مور سره د پلار سره فرق وي په نور په ډانچه کې په انسانیت کې په هغه جنس کې هم اکسې وي بیا چې کله هغه ډانچه مکمل شي بیا پې الله تعالی وحه راوکېږي د وحې نه پس بیا الله تعالی سرمن راوکېږي څلور میاشتې چې تېرېږي نو په څلور میاشتو کې بچې مکمل شي بیا پکې الله تعالی موږ راکوي ساه پکې واچوي څلور میاشتې پس بیا هغه کې ساه پیدا شي ساه پکې واچوي بیا هغه حرکت شروع بیا د مور په خېټه کې هغه حرکت کوي او یې راوړي ساه اخلي او خوراک چې الله ورکوي نو خوراک الله تعالی د نوم په ذریعه ورکوي انسان ته د نوم په ذریعه ورکوي جناور ته د نوم په ذریعه ورکوي د نوم په ذریعه باندې هغه خېټه کې نوم چې دا سوی دې سوی کې دې کې پیپ لګېدلی پیپ د هغې پیپ په ذریعه باندې الله تعالی خوراک ورکوي خوله د انسان الله تعالی د خوراک نه په خېټه کې د مور محفوظ ساتلي ځکه چې د مور په خېټه کې د انسان د ماشوم خوراک دا وینې زوي د وینې زوی نه الله تعالی د انسان د خوله د ماشوم خوله راپس کړي محفوظه کړي چې کله پیدا شي دنیا کې بیا الله تعالی خپل د رزق وخت سره خپل رزق انتظام کوي چې د مور د سینې کې کار پیدا شي بیا ورو خوراک کار شروع الله وی دا زما خبره چې څنګه زه غواړم څنګه شکل جوړوم څنګه رنګ کې جوړوم څنګه چې کوم دی ډانچه جوړوم څنګه شکل کې جوړوم نارینه جوړوم زنانه جوړوم تړو جوړوم نیمګړی جوړوم پوله جوړوم او لاس نیمګړی خپه نیمګړی سترګو باندې چې ګل پیدا کړم شال پیدا کړم ګل پیدا کړم په دماغ ورو پیدا کړم لیونی پیدا کړم دا الله وی زما په قاضي کې چې نه فرضيږي بس دا الله قدرت دی او الله تبارک وتعالى پیدا کوي الله په دې باندې قادر دی دا صرف یو الله صفات ته راځي نشي کولی والذي ذا الله تعالی ذات يسويكم چې تسبيحونه شکرونه جوړ استاسو بل ارکان برکمون د میندو کې کله یشاء څنګه چې الله تعالی په څنګه چې الله واړي لا اله نشته معبود نشته د بل شکل جوړونکي بل څه پیدا کوونکي پراکین کې او د مور په خېټه کې چې شکل او صورت ورکړي او روح پکې واچوي او په شکل کې نه انسان جوړ کړي الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی چې هغه قادر دی په دې باندې د هغه نه سوا بل څوک په دې خبره باندې قادر نه دی بل څوک داسې نشي کولی داسې شکل او صورت بل څوک نشي جوړولی هو العزیز الحکیم دغه الله تعالی زورور دی غالب دی الحکیم خاوند حکمت دی دا الله په هر کار کې حکمت وي الله وی دا زما په خدا څنګه پیدا کوما نارینه پیدا کوما زنانه پیدا کوما یو سړی به غواړي چې زما د زوی پیدا شي الله وی زوی نه ورکوما یو سړی به غواړي چې مال دې خیر د غوړو راکوي الله وی نه ورکوما زوی ورکوما دې کې انسان وس نه چلیږي د دنیا او غواګانی کوي او په زیارتونو او باباګانو ګرځي
او جنډول ورته ګاډي ورسره کړي او ګاډي ځان چې اورګان وي او ګاډي باباګان او ګاډي په ځان باندې وي او کله سکه منجولات په دواګانې وي او لاسونه په راکاږي او خدای ولا نور کوي او چې الله ورته کور کې دنه اس جدنو دا سوال کوي نو وایي او الله تعالی ورته قدرت سره ورته چې الله په الله په کاریو دي او الله دې زموږ د قدرت مالک الله دې زموږ او تاسو په اړه وساتي او څومره اولاد الله موږ تاسو راکړي الله ځانې کمال صالح قبول کړي دا الله نعمت دې چې چاله ورکړي دي دا نعمت دې او چې چاله نه ورکړي نو الله دې راځي کمال اولاد ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرنا اللہ تعالی جو بخل کے میں ربانا دے الف لام میم اللہ بھولگی پمانا دے حروف باندے اللہ تعالی کرے داسی ذات تے لا الہ نشتر معبود نشتر لائق دے عبادت اللہ تعالی بشا الا ہوا مگر دب اللہ تعالی دے جعل لائق دے عبادت تے الحی بندے دے القیوم قائم دے پرکل ذات سرا نزل علیک الکتاب نازل کر اللہ تعالی علیک کتابانی پیغمبر علیہ السلام الکتاب قرآن پاک الحق بحق باندے اور تقریب قبل ثابت شوی یو دا اللہ وحدانیت ثابت شو جداریان بغیر کل سوچ عبادت لائق نشتے دا توحید شو اور لا الہ الا هو دا مبتعاج ہوا اور الحی القیوم دا کے دلائل شو اللہ دا عبادت لائق تے ذکر چاہت بندے دے ہمیشہ دے قائم دے چاہتا مرتاج نہ دے چاہتے ضرورت نشتے نہ عبادت لائق تے اور نزل علیک الکتاب پدیٹو کو سرا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام پیغمبری و رسالت ثابت رسالت کا رسالت کو جوڑ اور علیک الکتاب باندې جدینو کتاب سره اثبات کا حقانیت کا قرآن و قرآن زما حق او سچ کتاب دے پیغمبر او نادر باندې نازل کړي شیخ زله دې دا خبره وایي چې دا الله کتاب نه راځي دا ځان ته ورغله دا مکیو باندې کیسای دا ضروري دا الله دې ټول غلط خبرې زما چې ته زما پیغمبر او قرآن ما پتا نازل کړي بس دا خبره ستاره پر الله کافی ده وصدق اور تصدیق کرن کے دا کتاب دا قرآن لما دا کتابون پارا بینے دیہی چو مخیر دے قرآن ندی مخیر دے نتو کتابون اداری پارا تصدیق کرن کے اور دا ورکسی نشتے چنہ وکرم چنہ رسل دی دعوت پارا تصدیق کرن کے دا قرآن نمک نور کتابون نشتے وانزل التوراة نازل کرد اللہ تعالی تورات والانجیل الانجیل من قبل وقت القرآن هدى للناس جدا هدايت کرن کی اکل خلق دپارا للناس لجميع الناس دکل خلق دپارا دکل انسانان دپارا کتابون اللہ تعالی دکل انسانیت دپارا ہدایت کرن کی رانی گئی هدى للناس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس للناس نمرات تمام انسانیت کے مسلمانان کی اور کافران کی اور مشرکان کی ایمان کی اور سکان کی دونوں درکارہ ہدایت تے تو جسو ایمان دارو چاہتے ہیں پیدوان اس تنارت ہدایت کی دارشو اور چاہتے ہیں پیدوان اس ایمان رانا اور ہدایت نمہنون وانزل القرآن نازل کر اللہ تعالی قرآن توحید و پرکرا رسول کے قرآن حق و باطل کے چتاب قرآن لے یا دوکل کتاب اللہ تعالی یا قرآن نمرا چدے نازل کر اللہ تعالی القرآن شریعت مفصل تفصیل سر شریعت اللہ نازل کر دے احکامات و تعلیمات نازل کر ان الذين كفروا بشهادتان كافرون بكفر كفروا الله تعالى توحيد نہیں پر سمجھے والله تعالى عزيز ذو الجلال والانتقام وقالت بلي رسوله ان الله بشك الله تعالى لا يخفى ان پر الله تعالى بانشر سشي بالارض بزمكه ولا في السماء اور آسمان کے هو الذي تعالى آذات يصوركم يشكرون جلستاتو بالأرحام فرقمون مينتك كيف يشاء سنك جبهي الله تعالى سنك الله وعلم وعاصي الله تعالى شكر جوڑے پیغمبر علیہ السلام فرمائی شکر جو زنانہ رحمت مطلع فی فرشتہ اللہ تعالی اولیگی
فرشتہ اللہ تعالیٰ نے سوال گئی کہ سرویب قدر تیری شی یا پندوس قدر تیری شی تو فرشتہ اللہ نے تپوسو کی صدا انسان پیدا کی یا اللہ دے بناری نہیں اور کزنانا ہوئی اللہ تعالیٰ وطوئی ناری نوری کئی یا وطوئی زنانا ہوئی کئی تو فرشتی ناری نا یا زنانا ہوئی کئی سروی یا اللہ تعالیٰ نے تپوس گئی یا اللہ اشرقی ام سعید دیو بدبختی کنے کف گئی دیو مومنی کدیو کافری دیو مشرکی اور کدیو یہودی اور کدیو عیسائی اور کدیو یہودی اور کدیو سیکی کدیو سیک اللہ تعالیٰ وطوئی سعید ایک بخت ہوئی کئی مومن گئی یا وطوئی ہوئی شقی بدبخت ہوئی تب بدبخت کافر ہوئی تب پیغمبر سخت دشمنی تب ابو جہل تب ابو لہب تب عتبی تب شیبی تب لانکی دعوة پیغمبر دشمنی اسلام کا دشمنی او دعوة چی کمدین نیکی دعوة دا اللہ کا پیغمبر ملگری متبی وی تابدار وی نپرشتی ارولی دا حدیث پاکی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی داری کروشی یا تپوس گئی اللہ رزق بے سوری رزق بے کوری دیتا بے پسوانی مر بے پسوی مر بے پدیوانی کم زائر و بلانکی در کی وی پسا سابر کر کدی سابر کر سومر عمر بے دومر عمر بے دا پوری قبولی کری بس پیغمبر علیہ السلام وی بس دیگر بنشی کلم چی بندن جو کلم دیگر روشی او بس کلم بنشی و پیسا روشی بس تدین اپس بیت ترمان کا پوری دی انسان کا پیدایش و مر و راتر دنیا کا ترمان کا پوری یعنی کی تبدیلی نرازی تا اللہ تعالیٰ کی سلامت کی نو کیفا یشاسن کا چوکفت اللہ تعالیٰ لا الہ نشتر لارگی وارد اللہ مگر دب اللہ تعالیٰ دے چلور ورد خاورت حکمت تے الف لام میم اللہ کوئی پمانا دری حروف باندے لا الہ اللہ اللہ تعالیٰ چرے لا الہ نشتر معبود الا ہوا مگر دا اللہ تعالیٰ دے الحیو کی بندے دے قائم دے مقبل ذات سر ہمیشہ نزل علیک الکتاب نازل کرے پتامان قرآن لگلگو بالحق کی پاکوانے مصدق کا تصدیق کرن کے لئے بینیدیہ مقید کتابوں لپارا وانزل التوراة نازل کرے تورات انجیل من قبل مقید قرآننا وذل للناس ہدایت کرن کے دا کتابوں لطول انسانیت تپارا یا ہدایت کرن کے دا قرآن لطول انسانیت تپارا وانزل القرآن نازل کرے دا کتاب کی فرق کرن کے حکم یزدہت و دباطل کے چیاتنا قرآن مراتے ارطول کتابنا مراتے ابن الذین بشکا کسان کا بروچی کبر کبا یکن اللہ تعالی دبان عذاب سختی واللہ تعالی عزیز نزور ورد قارن دوزی عشقود ان اللہ بشک اللہ تعالی لا یخبا پٹنری اس شیر قدی اللہ تعالی بانی پلپکگین پاسمان کی والذین اللہ آزاد تے یسور کی شکلون دول استاسو اور رقیمون دمین دوکی کے پیشا سنچ اللہ واری لا الہ نشتد لائق دے عبادت اللہ ہوا مگر تغیب اللہ تعالیٰ دے العزیز حضور ورد الحکیم وقامت حکمت تیز صدق اللہ مبین الحمدللہ رب العالمین ورات رسول المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من الدنيا وعذاب الآخرة کوشش کرو کہ قربانی شروع کر رہے ابتدائی نقاط ہے بس اس کے سمائل کو کنی چلو ساوے میں لگے کی دنیا دائے نڈک ساوے ماں گئی یہ سارے تپوس گئی جو کرے لگار کرتا قریب قربانی کی گئی کنے کی گئی قریب کرتا قریب قربانی کی گئی اور کنے کی گئی کرتا قربانی کی گئی کنے بس بالکل عیب تو کی نہیں اور کل مزیدار اس کا ساوے تب کنی نہیں چکنی غرب تھی غرب شریعت غرب نہ بڑی چڑیر غربی کوئی کے لیے کوئی مزیدار یہ ٹیسٹری اس والے کو قبول و دستور ہوا کہ کوئی افکاری مزیدار کاری ہر چاہتا کوئی افکاری تاتا کوئی افکاری دلتا کوئی افکاری مزدہ سے ساروے چیز عیب نجم قربار اور کبیار کا عیب نمپاک ساروے نمی روی گی جیسے مقارشی جیسے آلات راشی نبیہ کا عیب ساروے چکر کا نبیہ قربانی کی گی نبیہ کا اصل کرتا دی جلالے تپوس کا ووستر بکار دی اللہ رضم کا استغفر رکور کا قربانہ پختر ضرور کی اور اللہ کی سنفر اپر کو ارادہ کرے اور پھول تو پختر ارادہ کی کامیابی اور کی اور اللہ ضرور کا رکور کامل ایمان نصیب کی اللہ رسول محمد اس کا پر رکور کے حاضر کی درس کا باہم سن نظروں کے درس نظری جی اللہ میں جفین ناری نازرانا لیلی اور جزنی
मुसाफिर मलगरी अल्लाह तमालुम की तमालुम नहीं सुमरा मलगरी सुमरा खल जमता दस अल्लाह और अल्लाह पूरी तरह दुनिया और आखिरत खैर और दुनिया और आखिरत तशरुन मुसीबतुन और फतुन अज़ाबुन अल्लाह बच्ची अल्लाह तखल कहर वज़र नरक के अल्लाह तखल अज़ाब नरक के जन्नत के आसमान का फतुन अल्लाह नरक के रफल इम्तिहानात अल्लाह नरक की अल्लाह जमुना रकूल नमाज की अल्लाह सुबह मुसलमाना की बीमारा जो मौजूदा मगर की देख पूर्ण की अल्लाह वालिदैन बच्ची अपने देखभाल करवा आप मुसलमाना पूर्ण की अस्पतालों की नारीना जनाना मासूमान अल्लाह को बीमारा तस्वीर के कामला आलिया जाए नसीब की सुबह कर जाए अल्लाह करूँ रखो खुदाम अखलास की अल्लाह तकरदार करूँ रखो खुदाम अल्लाह सवालों की ग्रामीण सख्ती अल्लाह का कमजोरी अल्लाह जिसको कर्जदारी अल्लाह रसूल कर्जदारा मुकरम रखो खुदाम अखलास की सुबह मुसलमान अल्लाह उपासी अल्लाह को तबक्का की ज़रूर माफ़िरत नसीब की अल्लाह को कबूल नाराज़ी अल्लाह रज़ा रब्बुल हबीब रज़ा को हालत का रहमत की अल्लाह को नसीब की अल्लाह जरूर मुसलमानों को सुबह मुसलमानों की सरद मुंदा पूर्ण मुसलमानों को तबक्का का सुबह मुसलमानों की दहाया की इज्जत का अमन और खुशहाली बन अल्लाह को जरूर मुसलमानों नसीब की शर्मिंदा रसवाना तुहमतना इल्जामना अल्लाह को जरूर बच की तुमका में जब के अल्लाह की बखुल पूरी की बात हमने और भी दोस्ता की अल्लाह की दुनिया और आखिरत में शर्म नमगर की दुनिया बख्ता और सादत पर दूंगा नसीब की रसवाई और जिल्लत शर्मिंदा मर्द अल्लाह को जरूर बच की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस